د اسلام باندې ننګ او غیرت دي ته میلاو دي که تاسو د علماء علوم ګورئ که تاسو د مفسرینو د تفسیر علوم ګورئ د محدثینو د حدیث بارکی علوم ګورئ د فقهاو د فقه بارکی علوم ګورئ د قراو د هغې د تجوید او د قرت علوم ګورئ که تاسو د صرفیانو د صرفي علوم ګورئ نحویانو نحوي علوم ګورئ د مناطقو د فلسفه او منطق د هغې بارکې د هغې سټډي او علوم ګورئ چې څومره ساینس ګورئ دا څومره شعبې چې ګورئ دا ټولې د رسول الله ساقاه مولا خاتم النبیین رحمت للعالمین ټول وایي صلی الله علیه و وسلم دا د هغه د سینې مبارکې نه تقسیمیږي لګیا د الله جل جلاله په فضل د هغه د سینې مبارکې نه دا فیض دا به د قیامته پورې جاری نو لہذا رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک اقاسم العلوم دی تقسیمون کی د علوم وقاسم الخيرات قاسم الفيوز والبركات دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دومره لوی شان عظمت داغه شان ته څوک رسیدي شي داغه مقام ته په مخلوق کې څوک رسیدي شي دا یاد وساته رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک ته الله پاک د کتاب دې په نازل کو حکمت پہ نازل کو مخی اللہ پاک فرمائی سورہ نساء 113 نمبر آیت کریمہ وعلمکا او علم می در کتاستا یا محبوب علیہ السلام ما دا حقی سا لم تکن تعلم چتا تا دا حقی علم نو تاسو تا دا حقی علم مخی نو اگا علم می در کو اوس دا دین سا مراد دا کم علم دی نرادو دیسو تفسیرونو حوالی در در کوما بیازا حدیث مبارک لزم مختصر جستاتو علم کی اضافه ہوش وعلمکا تفسیر جلالین دا عربی جبی تفسیر دی ټولو مدرسو کې پڑھاویگی اگا چی راچوت کرو دا علمکا تے پا بریکٹ کی لکڑی دی وعلمکا علم میں در کتاستا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے الغیب دا غیب و علم میں دل در دا غیب و علم میں دل در کم علم ما لم تکن تعلم چی تاستا مخ کی نو نو مخکې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تا او بیا وت الله جل جلاله ورکو د دې آیت کریمه پرانا نو دې کې تفسیر جلالین امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه علم کتب بریکٹ کسی دی کړي الغیب یعنی علم می در ک تاسو ته د غیب او علم می در بیا حاشیه د جلالین باندې حاشیه ساوی تفسیر ساوی متوی علماء نو حاشیه علامه ساوی رحمت الله علیه د غیب وضاحت کوي چونکہ دا پا جلالین مانی حاشیه دا جلالین تفسیر و وضاحت کردی دی دا تفسیری کردی دی نو اغلی کردی دی غیب تا مخامخ پا بریکٹ کی وعلمکا اے الغیبا علم میں درک دا غیبو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے علم الغیبا اگا خبر واضح کرا چې د جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه مفسر قرآن دی درې تفسیرونه د قرآن کریم جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه لیکلی ډیر کتابونه بشمار لیکلی په امت محمدیه صلی الله علیه و آله وسلم کې د ټولو نه تیزترین کاتب لیکون کې په علماء او مفسرینو کې دا جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه دی هغه په خپل تفسیر چې کم غیب هغه وضاحت د علمک او کو د علم او کو نو هغه ساوی رحمت الله علیه لیکل چې وعلمک ما لم تکن تعلم دې آیت تفسیر کوي وعلمک علم می درک محبوب علیه الصلاۃ والسلام د څه علم ای علم الغیب یعنی علم غیب می دل درکو هغه علم غیب لم تکن تعلم چې تاسو ته مخ کې نو دا دو تفسیرونه شو د عربی ژبې بیا چې تاسو راواړوي خازن وګورئ تفسیر مدارک وګورئ دغه شان نور د عربی تفسیرونه نو هر چا پکې خپل وضاحتونه کړي د علمک تفسیر کړي دي علم می درک محبوب علیه الصلاۃ والسلام علم می درکو تفسیر روح المانی صاحب لیکلی دی اے علم می درکو ضمائر الصدور من خفیات الامور و ضمائر الصدور علم می درک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د پټو کارونو د پټو امور کارونو علم می درک پټ کارونو پټو امور او بیا د سینو د رازونو علم می درک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه علم لم تکن تعلم چې تاسو ته مخ کې نو ما د سره مینه وکړه ما د درک دا علم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک منافق داغه پزړه کې به منافقاتو
او محبوب علیه الصلاۃ والسلام یو منافق پیژند هغه پزړه کې هغه منافقت متخکارې ده چې د پزړه کې څنګه منافقت هغه منافقانی حذیفه رضی الله تعالی عنہ مبارک دې د هر منافق نوم خودل چې دا پلان کې دا ټول منافقان دي ما سره منظم کوي ما سره مجلس کې می منظم نه قضا کوي هر څه د مسلمانې دي ظاهر خو ګوره باطن او زړه د کافرانو دي دنه کافران دي نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک نه الله پاک د سینو د رازونو علم هم د امتیانو نه دی پټ کړي اے متخولیو دا تفاسیر د وعلمک په تفسیر کې لیکلي نو لہذا وعلمک علم می درک دا او شان د علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا شان د علم دی دا علم بل چا سره چرته چې هغه ستا پزړه کې کم شی دی چمتا کتاب العلم کې امام بخاری رحمت الله علیه د امام بخاری رحمت الله علیه خدا استدلال کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک علم تقسیمي او رسول الله مبارک له څوک ور کوي الله جل جلاله هغه رب دی کنه مهربان دی په کنه ډیر وتګران دی کنه محبوب نه دی بس هغه ول ور کوي او تقسیمي یې څوک دا علوم چې څومره تقسیمیږي او څومره دا لوی علما تاسو یې لوی خيار خلک نو دا د چا د سینې مبارک نه دا فیض جاری تاسو چې بیا تفسیر مظهری کولاو کې دا تلسمی سفاری دغه المشکاتو المصباح فی زجاجه دغه آیت کریمه چې تاسو راوړوي نو په دغه آیت کریمه تفسیر کې صاحب د تفسیر مظهری دغه روایت ذکر کړي چې ټول دنیا کې چې څومره علوم هغه تقسیمیږي نو دا براه راست د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک د سینې مبارک فیض او برکت او دغه تار چې د کم امتی د رسول الله مبارک سره کټ شو دغه سره بغض پزړه کې راغی نو بس هغه ایمان لاړ چې ایمان لاړ نو علم به ورته نصیب شي بې ایمانه سړي له خدای علم ورکوي د قرآن او د حدیث علم خو نور دی دا نور بیا په دې پلیت زړه کې الله پاک چې د کفر تیاری پکې یا د منافقت تیاری پکې یا پکې د ګستاخی تیاری پرتی د خدای او د رسول په داسې تور لوخي کې بیا الله پاک دا نور اچي د قران کریم علم د حدیث علم د فقه علم د دین علوم الله پاک دا نور بیا په دغه پلیت زړه کې نه اچي تور زړه کې دل پاک زړه پکا دی پاک لوخي پکا دی پاک علوم د پاره دا شان او عظمت وکان فضل الله علیک عظیما او دیدا فضل الله جل جلاله علیک پتا سو باندې یا محمد صلی الله علیه وسلم عظیما ډیر لوی دا در باندې الله پاک ډیر لوی فضل عظیم فضل در باندې وکړو چې د کتاب علم درک دې در باندې نازل کو حکمت در باندې نازل کو د نبوت احکام شریعت احکام او بیا علم د هغه غیب درک دغه پټو شیزونو درک چې داغه علم تاسو ته مخ کې نو دا زموږ عقیده د اهل سنت والجماعت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تا یا نور انبیاء کرام علیهم السلام تا الله پاک څومره علوم غیبیه ور کوي د غیب علوم ور کوي نو دا وته الله پاک تدریجن ور کوي د وحی په ذریعه وته ور کړي یو وخت کې وسره دا نو بیا ول الله تبارک وتعالى دا د غیب علوم ور کړل او هغه نبی نه د نبی معنی چې تاسو په لغت کې وګورئ په ډکشنری کې د عربی نو غیب بتانے والا د نبی سمانه ده غیب خبر ورکونکی غیب امت ته بیانونکی او تاسو وګورئ شروع اوس کده شروع کم چې څومره علوم غیبیه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک الله پاک ورکړي تاسو عقل مو هغه خو لوی داستان دی راځو حدیث مبارک ول راځو حدیث مبارکه چې کوم ما تاسو ته ولستو دغه حدیث مبارک دا بخاری شریف حدیث امام بخاری رحمت الله علیه کتاب بدء الخلق دا حدیث مبارک را نقل کړي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک د دې حدیث راوی دي بخاری شریف حدیث دی نور کتابونو را نقل کړي دا مبارک فرمای عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک قام ادرید فینا پمون کې النبی صلی الله علیه و آله وسلم مقاما ادرید پمون کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په یو مقام په یو ځای باندې یو مقام باندې ادرید جی فاخبرنا نمول خبر راک فاخبرنا رسول الله صلی الله علیه و وسلم من صحابه ول خبر راک ان بدء الخلق د ابتداء د مخلوقنا مخلوق ابتداء څنګه شوی دا
لومبني مخلوق الله پاک سے پیدا کرے لومبني مخلوق نو د ابتدا د مخلوق نه خبر ورکو لومبني مخلوق الله تبارک وتعالى کا پیدا کړی دی مسلمانانو مومنانو نو زمونږ استاد د خوږ نبی د خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور مبارک الله پیدا کړی دا هغه نور محمدی صلی الله علیه و آله وسلم بیا الله پاک اسمانونه ازمکی او بیا دا ټول کائنات او مخلوق الله تبارک وتعالى پیدا کړ نو دی بخاری شریف کې خدا غنی دا نور روایتو کې دی بیا خو دی حدیث کې دا دی چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام د څه خبر مونږ لراکو عن بدء الخلق د مخلوق د ابتدا چې مخلوق څنګه الله پاک پیدا کړی دی د دې خبر راک حتا دخلا تر دې پوری خبر راکو چې داخل کړل اهل الجنه منازلهم جنتیان چې کوم دي هغه خپل منزلونو ته لکه جنتیان په کم څنګه جنت ته داخليږي نو دغه د جنتیانو د جنت د داخلي دو پورې باسراته وکړو د دې خبر را لراک اخیری جنتی چې کوم جنت ته داخليږي اخیری د دوزخ نه بروزي هغه وګړه د حدیث مبارک مستند امام اعظم رحمت الله علیه هغه په دغه خپل مستند شریف کې دغه حدیث مبارک دغه ذکر کړي نور کتابونو مرا نقل کړي دا اخیری جنتی اډېر واجب خپل واقعو کې سره ډېر وګړه حدیث دی چې ته ژوند ځان لپاره د جمعې پوره تقریر او ګنټه کې ابدا ته ان شاء الله ځان له بیانو خدا اخیری جنتی پوره دا خبر دا علم صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم مجمعین لچا ورکو رسول الله صلی الله علیه و وسلم حتا دخل اهل الجنه منازلهم دی پوری خبر راکم موږ له صحابه ولا محبوب علیه الصلاۃ والسلام چې جنتیان خپل منزلونو ته داخل کړل واهل النار منازلهم او بیا دي دوزخیانو سره چې چلو کو دوزخیان چې خپل منزلونو ته داخليږي داغه پوری خبر امرات چې دوزخیان بسنګا دوزخ ته داخلي داغه پوری خبر راک حافظ ذالک من حفظه بس یاد کړی دا خبري چا چې یاد کړی چا چې یادول صحابو کې هغه یاد کړی ونسیه من نسیه چا چې هیرول بس هغه هیر کړی نو دا ټول خبر د مخلوق د ابتدا نه والی علم ته وګوره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم علم ته وګوره چې د مخلوق د ابتدا نه والی او اخیری جنتان جنت ته داخلي دو پورې دوزخیان دوزخ ته داخلي دو پورې دا ټول خبر صحابه له چا ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس اندازو لګوي د دې حدیث د بخاری شریف نه چې څومره علم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لا خپل رب ذل جلال ورکړي دا سه علم بدل چا پیدا کی ماته بوخه د یو نبی او رسول مبارک یا د یو بل مخلوق نشي خودلی دا مثال نشته دا حدیث بل نشته د بل چا پشان کی دا حدیث مبارک بیا دغه شان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک اغا الله تبارک وتعالى دغه چې کوم دی موجوده حضرت عمر بن اخطب رضی الله تعالی عنہ مبارک د دې حدیث راوی دی دا مسلم شریف ترمذی شریف کې دا حدیث شریف شته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الفجر دا عمر بن اخطب رضی الله تعالی عنہ صحابي فرمایي چې مونږ منځ کو د سحر منځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر د سار مون نفس رسول الله مبارک منبر ته اوخته او بیا لګیا شو تقریر شروع تر دې پوری چې دا ماسپخین ټیم داخل شو شاګردان مقتدیان سم مقتدیانو کنه بچی نو د صحابه کارونه به نه کول خېټه ورپسې نه وی بیبیانې نه وی دلته خو مقتدیان 2 منټه موږ لیټ کو نو بس بیا دا شکایتونه را رواني بس جمع لیټ شو مونږ لیټ شو دا چلو شو هغه دا زموږ داسې مقتدیان دي د دې زماني او د رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک مقتدیانو ته ګورو مسلم شریف په دې حدیث کې چې سار منبر ته وخت محبوب علیه الصلاۃ والسلام خو محبوب علیه الصلاۃ والسلام دا خبرو ته څوک تنګیدل اخو د خبره مبارکه نه راوته د خپل مبارکه نه ملغره برا دوړي دي نور براوته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د خپل مبارکه اخو داسي هستی وا نو صحابه خو نه تنګیدل وږي کې جستو زې پکيو ځکه الله پاک د محبوب صحابه
دا پکې چون چون کر په انتخاب سره د محبوب دا صحابه دل راغون کړیو ښا چې هغه خپل سرونه مالونه هر څه قربانو پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم باندې داسې شیخان. نو ماسپخین ټیم داخل شو فنزلا بس محبوب را کو شو د منبر نه فصلى منځو په د ماسپخین منځو کو اوس روټه لاړل د غرمې روټه خوب لاړل نجینا ثم صعد المنبر بیا محبوب منبر ته راوخته ماسپخین مون نه پس فخطبنا حتى حضرت العصر به خطبه شروع کړه تقریر شروع کو دغه صحابه وتا تر دې پوری د ماسپخین مون نه پس تقریر سٹارټو حضرت العصر مازیګر مونږ ټیم داخل شو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ثم نزل فصلى بیا را کو شو مازیګر مونږ صحابه وتا وکړو فصعد المنبر ثم صعد المنبر بیا منبر ته راوخته مازیګر مونږ نه پس چې بیا منبر ته راوخته فخطبنا به تقریر کو خطبه ولستا حتا غربت الشمس تر دې چې نور پریوت نو چې نور پریوت نو بیا کوم مونږ سره کوي کم ټیم داخل شي دا کوم مونږ یخه ما خام داخل شي نو ما خامو ټیم داخل شي چې نور پریوت نو اوس چې روټه لاړل د ما خام او کې شی و مستړي شی و مګانا ټول دروازه د محبوب سره په جمعات کې راټ تیرا کړي وا تاسو بسې راټینګ کړیو دغه خو نو وي به ادبي ده کنه راټینګ کړیو محبوب نو راټینګ کړي ها د محبوب علیه الصلاۃ والسلام هغه حسن او جمال راټینګ کړیو چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته بچاو کتل نو داغه نه به بچی میر شو خزب هم ته خوګای رشوا مور پلار هم ته هیر شو روټه چې هم ته هیر شوا بس صرف د محبوب علیه الصلاۃ والسلام هغه مبارک رخسار ته به قتل پاغه باندې مریدل صحابه کرام په میاشتو روز سجده او ګنټه سه شيري په کلونو په څوک نه مریدل چې الله پاک په قسم کړی شي والضحى والليل اذا سجى محبوب په مخ مبارک چې الله پاک قسم خورلې هغه مخ مبارک راټینګ کړیو غیر راټینګ کړیو ما خاموز محبوب علیه الصلاۃ والسلام وکړو اوس د سار نه تر د ماښامه پورې سار ماسپخین مازیګر ماښام سلور منځونه دا په جمعات کې مشو د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره او د هر منځ بل منځ پورې تقریر مشو اوس په دې دونه اوږد تقریر کې به محبوب خو څه ویلي وکړه سی زمونږ په شان مونږ خو خبره دوه چېټه د کار کوو نو دوه درې خبرې راله پکې په ظلم د خولې نه وځي یا لس په ظلم کوو نو یوه پکې د کار کوو تاسو یې نه زموږ بعضې علما مرګري په ممبر کنځل هم کوي رټل هم کوي لکه زموږ خو خویونه ډېر خراب دي حالانکه محبوب علیه الصلاۃ والسلام چېرته یو صحابي مبارک لټلی دی یو صحابي مبارک نه دی رټلی مینه وه نو بس داسې مینه وه چې د ټول کائنات دا مینه الله جل جلاله راغونډه کړه او د محبوب علیه الصلاۃ والسلام په سینه مبارکه کې ور واچوله ځکه یې ورته وفرمیل چې وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ټول عالمینو دپاره رحمتو زناورو باندې به که چا پر ذاتې کو نو به مراغې محبوب علیه الصلاۃ والسلام په قدمونو کې به سر کېښود او ښه فریاد به ورته وکړو چې مالک راله خوراک کم راکوي او کار را باندې ډېر کوي داسې نه دي شوي هغه د اوښ کیسه نشته په حدیث شریف کې که اوسې ده که شرمخان دي که زناور دي ټول به محبوب له راتلل یوازې یهودیان او عیسایان به نه راتلل او مشرکان چې فیصلې به یې راوړې خپل فریادونه به یې راوړل خپل مشکلات به یې راوړل دربار رسالت صلی الله علیه و وسلم ته بلکې زناور به م راتلل او هغه په هره ژبه پوهېده د هر زناور په ژبه باندې الله پاک ورله دا علم ورکړی او دا ټولو مسلې به یې حل کولې محبوب علیه الصلاۃ والسلام چې د سار نه تقریر شروع کړي د ماښام پورې څه به پکې ویلي که نه به پکې ویل دقې باره کې اوس خبره ده فاخبرنا راوي فرمایي عمر بن اخطب رضی الله عنه مسلم شریف ترمذی شریف حدیث کې مونږ له خبر راکړه محبوب علیه الصلاۃ والسلام په څه شي خبر راکړه په دې ټول تقریر کې د ټولې ورځې په تقریر کې بما په هر هغې څه کانا چې مخکې شوي کانا ماضي صیغه ده پاست ټینس دی په پاست ټینس کې چې څومره څه شوي په ماضی صیغه کې چې څومره څه شوي په ماضی زمانه کې چې څومره تیر شوي کارونو دا ټولو خبرې راله راکړه او بیا وما و بما په هر هغې څه خبر راکړه هو کائنون چې هغه به په فیوچر ټینس او په پریزنټ ټینس کې کېږي دې ته موږ مضارع وایو دواړه زمانې یو ځای کې عربی کې ورته مضارع وایي نو مضارع زمانه کې په موجوده حال او را روانه چې موږ ته فیوچر وایو نو په پریزنټ او فیوچر په دې زمانو کې چې څومره څه به کېږي د دې علم صحابه کرامو له د دې خبر صحابه کرامو له دا ورکو دا مشان او عظمت د علم د مصطفی کریم صلی الله علیه و وسلم دا غن الله پاک څخه پټ کړی نه دی ښا قال بیا دا راوی فرمایي
فاعلمنا مونږ کې ډیر لوی عالم، احفظنا هغه و چې هغه ډیر څه یاد کړل. صحابو کې ټول کې لوی عالم څوک جوړ شو په دې تقریر باندې چې چا مونږ ډیر څه د محبوب نه یاد کړل، چې چا څومره ډیر خبر یاد کړل. نه په صحابو کې څوک ګرځید، اعلم ګرځید، ډیر عالم جوړ شو. اوس هم زه تقریر کوم، ماته چې چا 100% توجه ده، نو به زمانه ډېرې خبرې یادې کړي د تقریر نه، په دې حدیث به هم پوه شي، پښتو کې خو به پرې پوه شي که نه، که عربي ورته نه یادېږي. چا 50% توجه ده ماته، 50% ماغزې په لا په کور کې یا په روزګار کې دي، بچو سره دي، نو هغه به 50% څه یادوي. د چا چې 10% توجه ده، هغه 10% علم زده کړي، مسله به یاده کړي. د چا چې 0 توجه ده، ودرې ده، هغه څونه څه یاد کړي مانا، د دې تقریر نه به څه یاد کړي د دې حدیث نه، هغه به 0. غوړ منګې راغی، غوړ منګې لاړ. مونږ به ورته پخوا استادانو غوړ منګې وي، د پسې ویټه کې نه خلي. نو غوړ منګې ځکه غوړ منګې چې هغه توجه نه ساتي، خبرې ته غوږ نه ږدي، سترګې او غوږونه غوږ نه ږدي، چې څوک لګیا دي استاد ورته لګیا دی هغه ته غوږ نه. نو لہذا دا شان د علم د چا؟ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک. ډېر لوی مقام الله تبارک وتعالی د علم دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لره ورکړي. ډېر لوی شان او ډېر لوی، او د دې ډېر زیات مثالونه هغه چې کوم دي ملاویږي. دا حدیث اخیری ویم ټیم پوره دی، ترمذی شریف حدیث دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې حدیث راوی دی. دا مبارک فرمایي چې اتانی ربی فی احسن صورت، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي زما رب راته کو ما ته په خیسته صورت فی احسن صورت، په خیسته صورت کې زما رب ما ته راته کو. فقال به او فرمایلی یا محمد، اے محمد صلی الله علیه وسلم. الله پاک دا د خوب واقع بیانې رسول الله صلی الله علیه وسلم. قلت ما ارزق لبیک وسعدیک، حاضر مرحبا، بار بار حاضر متا. قال نو الله پاک دا بیا چې کم دی نو وی فرمایل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فيما يختصم الملأ الاعلى. الله پاک محبوب ته فرمایل چې دا فرشتي پس کې چې کم دی جګړه کوي، په کومه خبره کې لګیا دي بحث کوي فرشتي. و دا الله پاک او د رسول الله مبارک خبره کنورسیشن دی، مناظره ده، بحث دی، مباحثه ده. نو الله پاک ته فرمایي چې دا فرشتي پس کې بحث او مباحثه کوي. قلت ما ارزق ربي لا ادري، اے زما ربا ما ته ادراک نشتا، زه په دې نه پوهېږم، ما ته پته نشته چې پس کې بحث کوي، پس کې جګړه کوي. فوضع يده، الله تبارک وتعالى د خپل شان لایق خپل لاس دست قدرت هغه زما بین کتفیا، دا زما د دوه ګو په میاس کې داسې الله پاک د خپل شان لایق کې خودو. مونږ نه پوهېږو الله پاک داسې لاس نه دی لکه زما استاد، الله زما استاد په شان جسم نشته د مخلوق په شان، نور بلا کیف دی. په دې خبرو مونږ نه پوهېږو، دا د متشابهاتو نه دا حدیث، بس چې چا لیدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پې ښه پوهېږي. خو زه ترجمه د دې حدیث د الفاظو کوم. الله پاک د خپل شان لایق خپل دست قدرت څخه لاس زما د اوبو په میاس کې کېښودو، حتی وجدت بردها بین ثدیه، تر دې چې ما د هغې یخوالی په خپلو سینه کې محفوظ، په دې سینو سره سینه سره مې دا یخوالی محسوس کو. فعلمت ما بین المشرق والمغرب، نو ما ته علم راغی، زه پوه شم په هر هغې شي چې د مشرق او د مغرب په منځ کې څه دي، په دې ټولو باندې زه پوه شم. دا علم مالا فعلمتو. په مخکې حدیثونو کې اخبرنا ټکې راغلی د خبر، په دې حدیث د ترمذي کې څه راغی؟ فعلمتو، مالا علم راکه الله، زه عالم شوم، زه پوه شوم پسو بین المشرق والمغرب، چې د مشرق او مغرب په منځ کې څه دي، په دې ټولو زه عالم شوم، په ټولو زه پوه شوم. الله تبارک وتعالی داسې علم، داسې شان، دا چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک له ورکړو. الله پاک هم دغه محبوب علیه الصلاۃ والسلام سره ډیره مینه محبت سره زما سره د نسلونو دغه په زړونو کې قائم او دایمه د مرګ د اخرو سرګو پورې وساتئ. یقینا چې پوه شوي به چې د عام مخلوق علم څومره دی، او بیا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم له الله پاک څومره علم ورکړي چې د هغې مشرق او مغرب یې احاطه نشي کولی. د اسمانونو د ځمکو علم الله تبارک وتعالی د ابتدا د خلق نه والې مخلوق نه تر د انتها جنتیان جنت ته داخلېدو پورې، دوزخیان دوزخ ته داخلېدو پورې، دا ټول علوم الله جل جلاله چاله ورکړیو رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک نه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.